بسم الله الرحمن الرحیم د دویم کلکولس څلورم لیکچر ته ښه راغلاست. موږ په دې لیکچر کې ترایګونومتریک سبستیټیوشن وایو، د مثلثاتي تعویضون، یعنې هغه فنکشنونه چې ترایګونومتریک نه دي خو د حل لپاره یې موږ هغه فنکشن تعویضوو په مثلثاتي فنکشنو باندې، بیا انټیګرال نیسو تر هغه چې موږ په انټیګرالګرۍ کې سهولت راسي. یعنې که چیرې موږ دغه تعویضات ونه کړو موږ نسو کولی چې د انټیګرال ونیسو. په تېر درس کې موږ ترایګونومتریک انټیګرالز کار وکړ. په هغه انټیګرالو کې چې فنکشن د موږ مثلثاتي وه، بیا موږ د مثلثاتي فنکشنونو د تخنیکونو استفاده کوله تر څو چې دغه انټیګرال محاسبه کړو. اوس که موږ یو فنکشن ولرو چې فرضاً موږ وغواړو د یوې دایرې مساحت پیدا کړو. دا فرضاً دایره ده، دا صحیح رانغله دایره. دا فرض کړو دایره ده، دا د ایکس محور ده، دا د وای محور ده. دایرې شعاع د A معادله د ایکس مربع جمع وای مربع مساوي کیږي له A مربع سره. که موږ غواړو د دایرې مساحت پیدا کړو، که د یوې حجرې مساحت موږ پیدا کړو، دا ضرب څلورو کړو مساوي کیږي دایرې له مساحت سره. دلته موږ ضرورت لرو چې دلته یو وړکی مستطیل ونیسو په ډېر وړکي عرض کې، چې عرض یې موږ فرضاً دلته ایکس دلته ورته وایو. فنکشن د طول مستطیل د اف ایکس ده مساوي وای سره ده، او وای د موږ مساوي کیږي له جذر د A مربع منفي ایکس مربع. اوس که مساحت پیدا کړو د دایرې A مساوي کیږي له څلور ضرب د مساحتونه متناظر، دا مساحت دې سره مساوي ده، په همدې شکل سره د درې نور حجرې څلور انټیګرال د اف ایکس ضرب د ډي ایکس، ایکس د صفر نه تر A پورې تغییر کوي. اوس اف ایکس خپل لیکو څلور انټیګرال له صفر تر A جذر د A مربع منفي ایکس مربع ضرب ډي ایکس. موږ که وګورو د فنکشن انټیګرال په مستقیم ډول سره موږ نسو نیولی، ځکه چې A مربع دلته ایکس مربع ده، د ایکس مربع لپاره او تحت جذر ده، دلته موږ یو نه لرو، ډي یو نه لرو. که دغه موږ یو فرض کړو دلته ډي یو موږ نه لرو. بناً موږ که چیرې دلته ایکس A ساین د تیتا وضع کړو، دا تعبیر موږ مساوي کیږي له انټیګرال جذر د A مربع A مساوي کیږي له څلور انټیګرال د A مربع منفي A مربع ساین د تیتا، ساین مربع د تیتا تحت جذر ضرب د ډي تیتا، او ډي ایکس د موږ کیږي مساوي کیږي له A کوساین تیتا، A ضرب کوساین تیتا ضرب د ډي تیتا. اوس A مشترک نیسو، یو منفي ساین مربع کیږي کوساین مربع، کوساین جذر نه وباسو مساوي کیږي له A ساین تیتا انټیګرال د A کوساین تیتا، A چې په A کې A مربع کوساین مربع تیتا ډي تیتا. تیتا د موږ له صفر نه تر پای پر دوه پورې تغییر کوي. A مساوي کیږي لکه چیرې موږ د انټیګرال نیسو موږ کولی شو کوساین وضع کړو له هاف انګل ده، څلور دلته هم څلور منو پاتې سوی ده، انټیګرال له صفر تر پای پر دوه A مربع ضرب د یو مثبت کوساین د دوه تیتا تقسیم په دوه ډي تیتا. او دې انټیګرال موږ ته اسانه چې اوس انټیګرال دې ونیسو. د اوسني تعویض تفاوت له مخکنیو سره په فرض مخکې موږ که د فنکشن تعویضوله موږ به ویل چې یو مساوي کیږي له A مربع منفي ایکس مربع سره تعویضو، یعنې د موږ یو نیو وریبل نوی وریبل د موږ فنکشن د آف اولد وریبل و، او حالا چې اوس موږ تعویض وکړو چې ایکس مساوي کیږي له A ساین د تیتا سره، دلته د موږ اولد وریبل چې ایکس ده تابع د نوي وریبل د اف آف نیو وریبل. دا تفاوت معکوس دی، دا ریورس دته ریورس سبستیټیوشن وایي.
substitution لکه د موږ اولد وریبل دلته د نوي وریبل تابع نو لکه چیرې موږ تابع ودرو انتګرال د اف ایکس ډي ایکس او ایکس د موږ تابع د جي ټي د ټي تابع موږ د لیکلو چې انتګرال د اف جي ټي زد جي پرایم ټي ډي ټي دلته موږ ویل چې ایکس تابع دی ټي ده یعنی old variable د new variable function د reverse substitution وایي د reverse substitution لپاره موږ په اول کلکولس کې هم ویلي چې فانکشن د موږ باید 1 to 1 ترڅو چې هغه انورس فانکشن ولري فانکشن باید موږ 1 to 1 نو بنا کې چې موږ تعویضات کوو که x دلته د ساين له جنس لیکو باید ساين هغه انټروال موږ په نظر کې ونیسو چې هغه کې 1 to 1 فرضاً دلته موږ د ساين ګراف که رسم کو دا د موږ ساين ګراف ده داسې محور خطه کوي په همدغه شکل سره پیریډیک ډول سره ترسیمیږي ولې موږ دغه انټروال په نظر کې نیسو تر هغه چې د فانکشن هلته 1 to 1 دلته که موږ یو خط ترسیم کو باید فانکشن د موږ یو ځل قطع سي نو موږ دغه انټروال په نظر کې نیسو پای صفر دا صفر د پای پر 2 دا منفي پای پر 2 ده منفي پای پر 2 تر مثبت پای پر 2 پورې ساين د موږ 1 to 1 فانکشن دلته موږ هوريزونټل لاین ترسیم کو یو ځل موږ فانکشن قطع کیږي نو بیا د تعویض کې موږ هغه انټروال په نظر کې نیسو چې فانکشن 1 to 1 په همدې شکل سره موږ د تانجنت لپاره هم هغه انټروال په نظر کې نیسو چې تابع 1 to 1 د ریورس سبستیټیوشن لپاره د انورس سبستیټیوشن لپاره که فرضاً موږ دلته د تانجنت ګراف په نظر کې ونیسو دا د x محور دا د y او y د موږ مساوي له تانجنت د x سره وي دا صفر ده دا پای پر 2 دا نقطه پای همدې شکل سره دا منفي پای پر 2 او دا منفي پای موږ وی ساين د تانجنت ته مساوي کیږي له ساين د x پر ساين د x په کوساين د x ساين دلته صفر کیږي له دې نقطې تیریږي ولې د پای پر 2 کې کوساين د پای پر 2 صفر ده او ساين مثبت یو ده دلته مجانب لري د مجانبو ته نږدې کیږي او په همدې شکل منفي پای پر 2 کې هم کوساين صفر ده ته مجانب لري ولې ساين منفي یو ده یعنې دا تابع فانکشن په دې شکل سره راځي په همدې شکل سره که موږ منفي 3 پای پر 2 ته ودرو منفي 3 پای پر 2 کې هم کوساين صفر دلته مجانب موجود دي او ګراف یې تابع په عین شکل سره تانجنت x په دې شکل سره ګراف ده دلته هم پای او 3 پای پر 3 پای پر 2 کې مجانب لري چې پای کې صفر ده دلته منفي طرف ته ځي موږ یو دغه انټروالونه په نظر کې نیسو مثلا له منفي پای پر 2 تر مثبت پای پر 2 تانجنت x لپاره دلته تابع 1 to 1 ده یعنې د یو قیمت د x لپاره یو قیمت د y لرو موږ دلته یا د یو قیمت د y لپاره موږ یو قیمت د x لرو 1 to 1 است یا 2 to 1 نه ده یا 1 to 2 نه ده یو له دونه ده یو له دغه انټروالونه موږ په نظر کې نیسو او د انورس لپاره موږ هغه نه استفاده کوو مجموع کې موږ دلته تعویضات یا x له ساين تیتا سره وضع کوو a ساين تیتا سره وضع کوو یا x له a تانجنت تیتا سره وضع کوو یا هم x a کو تانجنت تیتا یا x a سیکنډ تیتا سره وضع کوو او په دې شکل سره موږ کولی شو چې a کوسیکنډ تیتا سره لکه دلته چې کوتانجنت ولیکئ a کوساین تیتا وضع کړو تعویضات کوو یعنې دغه درې موږ ته ډېر مهم دي ساین تیتا تانجنت تیتا او سیکنډ تیتا موږ وضع کوو
همدغه درې فنکشنونه د تعویض لپاره موږ په جدول کې دلته راوستلي دي. که چیرې د موږ فنکشن a مربع منفي x مربع وي، دلته نظر هغه مطابقت ته چې موږ درلود دلته چې دلته لیکل سوی ده چې ساین مربع جمع کوساین مربع مساوي له یو سره یا یو منفي ساین مربع مساوي له کوساین مربع. د دې مطابقت په اساس موږ دلته a ساین ته وضع کوو. دلته مربع سي او a مربع پکې مشترک ونیسو دا په کوساین ته جذر نه وځي، موږ انتګرال ساده کوي. ولې انټروال د موږ فنکشن لپاره هغه انټروال چې د کې ساین تیتا 1 to 1 لکه دلته چې موږ ویلي ساین تیتا له منفي پای پورته مثبت پای 1 to 1 د هر یو قیمت لپاره د x لپاره تیتا لپاره یو قیمت دی وایو. یا که چیرې هوريزونټل لاین موږ رسم کوو فنکشن په یو نقطه کې قطع کوي. که چیرې موږ a مربع جمع x مربع تر جذر لاندې ودرو، په هغه صورت کې موږ له تانجنت تیتا نه استفاده کوو. a تانجنت تیتا a تانجنت د a یو جمع تانجنت مربع تیتا مساوي د سکینټ مربع سره او د جذر نه به وځي سکینټ تیتا کې. دغه موږ مطابقت لرو یو جمع تانجنت مربع مساوي کیږي سکینټ مربع تیتا سره او تانجنت تیتا موږ ویل چې 1 to 1 د منفي پای پورته ته مثبت پای پورته یا له منفي 3 پای پورته منفي 3 پای پورته پورې منفي پای پورته پورې یا له منفي مثبت پای پورته تر د مثبت 3 پای پورته پورې تانجنت د موږ 1 to 1 موږ غلطه وځه کوو. موږ کولای شو په عین شکل سره سکینټ تیتا لپاره هم ګراف ترسیم کړو. یا تاسو کولای شئ د ګرافینګ کیلکولیټر نه استفاده وکړئ یا خپل ترسیم کړئ. دغه ترسیم په اساس باندې چیرته چې فنکشن د موږ 1 to 1 و همغه انټروال کې موږ په نظر کې نیسو تعویض وي. هغه که چیرې موږ فنکشن ولرو جذر د x مربع منفي a مربع دا د موږ انټګراند دی. دغه ایکسپریشن نه چې دلته لیکل شوي دا ټول د انټګراند لپاره لیکل شوي دي چې موږ باید موږ خپل انټګراند د ایکسپریشن یا انټګراند ده موږ انټګراند که دغسې فنکشن درلوده موږ به تعویض وو. که x مربع منفي a مربع به موږ سکینټ تیتا وځو ځکه سکینټ مربع تیتا منفي یو مساوي کیږي تانجنت مربع تیتا سره دا له جذر نه وځي. اوس موږ دلته یو مثال لرو انټګرال د 9 منفي x مربع پر x مربع dx. دا شکل وینو چې کوم شکل سره ورته ده له اول شکل سره a مربع منفي x مربع سره. دلته موږ x a ساین تیتا وځو کوو موږ a دلته 3 ده بنا دلته x انورس سبستیټیوشن استفاده کوو مساوي کیږي له 3 ساین تیتا وضع کوو دلته او dx د موږ مساوي کیږي له 3 کوساین تیتا d تیتا. دا اوس دلته وضع کوم انټګرال دی جذر دی 9 منفي 9 ساین مربع د تیتا تقسیم په x مربع 9 ساین مربع د تیتا ضد dx چې dx د موږ ده 3 دلته که موږ 9 مشترک ونیسو یو منفي ساین مربع کې یو منفي ساین مربع مساوي له کوساین مربع سره کوساین مربع سره جذر نه وباسو مساوي له کوساین د تیتا سره او نه خو مشترک نه چې جذر وباسو 3 بنا 3 کوساین د تیتا تقسیم په 9 ساین مربع د تیتا ضرب د 3 کوساین د تیتا 3 په 3 کې 9 کې 9 کوساین کوساین مربع د تیتا d تیتا 9 د من له 9 سره خلاصیږي ساین کوساین مربع پر ساین مربع مساوي کیږي کوتانجنت تیتا یعنی دا مساوي کیږي انټګرال دی کوتانجنت مربع د تیتا d تیتا. کوتانجنت مربع د تیتا مستقیم انټګرال نشي نیولای موږ نسبت تبدیلو په انټګرال د کوسیکینټ مربع د تیتا منفي یو ضرب د d تیتا او انټګرال د کوسیکینټ مربع د تیتا د جداګانه انټګرال نیول کیږي د جدا انټګرال نیول کیږي انټګرال د کوسیکینټ مربع د تیتا مساوي کیږي له منفي کوتانجنت تیتا او انټګرال د تیتا مساوي کیږي له تیتا سره جمع یو ثابت. اوس موږ تیتا په فنکشن کې موږ فنکشن دلته وریبل نه درلود یعنی د فنکشن وریبل موږ x بیرته د x د جنس د لیکو موږ وضع کړو ساین تیتا x مساوي 3 ساین تیتا بنا ساین د تیتا موږ مساوي کیږي له x په 3 که موږ مثلث رسم کوو او غلطه دغه ساین د تیتا ورته ولیکو د قایم زاویه د تیتا
ساين د تیتا مساوي کېږي له اکس مقابلې پر وتر مجاور رضولی بنان مساوي کېږي له 9 منفي اکس مربع 9 منفي اکس مربع اوس انتګرال دی جذر دی 9 منفي اکس مربع تقسیم په اکس مربع डी एक्स مساوي کېږي له منفي کوتنجنت دیتا کوتنجنت دیتا مساوي کېږي له مجاور په مقابل جذر دی منفي جذر دی 9 منفي اکس مربع تقسیم په مقابل دی منګه اکس ده او منفي تیتا تیتا منګه ولیکل چې ساين انورس دی اکس په 3 جمع ثابت دا د موږ نهایي حل مطابق په دویم مثال کې یو بیضوي راکړل شوی ده find the area enclosed by the ellipse هغه مساحت پیدا کړئ چې د بیضوي په واسطه باندې معاد شوی ده x مربع یو قطري a د 2a د بل قطري 2b ده موږ کولی شو دا رسم کوو بیضوي خپله چې مساحت یې څنګه ترسیم کړو پیدا یې کړو محاسبه یې کړو فرض کوو موږ چې a لویه ده له b نه دا x محور ده دا د y محور ده دا مبدع ده بیضوي مرکز په اوریجن کې ده په مبدع کې ده بیا موږ که چیرې دا یو مساحت پیدا کړو د یوې سیل مساحت پیدا کړو دا ضرب د څلورو کړو مساوي کېږي له مساحت د مجموعې د بیضوي بیا د دې مساحت پیدا کولو سره موږ کولی شو چې یو ستریپ ونیسو یو مستطیل ونیسو عرض د ډي اکس ونیسو او طول د مستطیل اف اکس کېږي اف اکس ضرب ډي اکس کړو موږ کولی شو د انټګرال ونیسو او ډي اکس وغځو اکس ته تغییر ورکړو له صفر نه تر دې نقطې پورې دې نقطې قطر د دې مساوي کېږي له a او صفر او دا قطر مساوي کېږي صفر او b موږ بنا انټګرال نیسو خپل انټګرال د ایریا مساوي کېږي له 4 ضرب انټګرال له صفر نه تر a پورې د اف اکس ضرب ډي اکس اف اکس د موږ دلته وای ده د وای نقطه ده دغه نقطه موږ ونیسو x مقابل کې دلته y نو y د x د جنس موږ پیدا کوو چې y مساوي کېږي له یو منفي x مربع پر a مربع ضرب د یو پر b b مربع ټول تر جذر لاندې دا مساوي کېږي له جذر دی b مربع ضرب دی a مربع منفي x مربع تقسیم پر a مربع جذر لاندې او دا مساوي کېږي له مثبت منفي b پر a له جذر نه باسو a مربع منفي x مربع ولې موږ پاسنۍ برخه دی ګراف په نظر کې موږ نیسو دلته وای مثبت په نظر کې نیول کېږي بنا هغه وای چې موږ فنکشن د اف اکس د موږ دلته مساوي کېږي له مثبت جذر د b پر a جذر د a مربع منفي x مربع ده دا موږ اف اکس بیا ایریا مساوي کېږي له 4 ضرب انټګرال له صفر تر a b پر a ضرب دی جذر دی a مربع منفي x مربع ضرب डी x دلته بیا هم موږ فنکشن یا انټګراند یو له هغه اشکالو څخه دی باید سبسټیټیوټ شي تریګونومتریک فنکشن ته او تریګونومتریک فنکشن د موږ a ساین تیتا ده لکه مخکې جدول کې چې موږ دلته درلود که چیرې a مربع منفي x مربع وي x مساوي کېږي له a ساین تیتا سره وضع کوو دلته x a ساین تیتا وضع کوو دلته موږ x وضع کوو a ساین د تیتا سره او د موږ ډي x مساوي کېږي له a کوساین د تیتا ډي تیتا سره
يعني A مساوي ده ل څلور انتجرال دی B پر A من کولی سو انتجرال وباسو B پر A جذر دی A مربع منفی A مربع ساین مربع دیتا A مربع مشترک بکنی سو انتجرال باسو A او ساین یک منفی او منفی ساین مربع مثلا کلی کوساین مربع A کوساین دی تیتا ضرب دی x دی x دی منگه ده A کوساین تیتا دوار سر ضرب سی A مربع کوساین مربع تیتا دی تیتا انتجرال سر حالات دی منگه تیتا ده تیتا دلتا لصفر درجه نه تر دغه پورې ده تر 90 درجه پورې ده صفر تر پای پر دوه دا مساوي کېږي له څلور A یو A خلاصېږي AB له د A سره یو A کنسل کېږي دلته انتجرال له صفر تر پای پر دوه کوساین مربع تیتا کوساین مربع تیتا کولی سو موږ ونیسو چې یو مثبت کوساین دی دوه تیتا تقسیم په دوه ضرب डी تیتا او دا مساوي کېږي له دوه AB انتجرال له صفر تر پای پر دوه یو جمع کوساین دی دوه تیتا डी تیتا دا انتجرال دی موږ مساوي ده له دوه AB د تیتا د تیتا انتجرال چې ونیسو تیتا کېږي او د کوساین تیتا انتجرال چې ونیسو مثبت ساین تیتا کېږي یو پر دوه ساین د تیتا ساین د دوه تیتا له صفر نه تر پای پر دوه پورې او دا مساوي کېږي له دوه AB د تیتا په جای قیمت لیکو پای پر دوه مثبت ساین د پای پر دوه کېږي پای صفر ده منفی صفر چې وضع کو بیا هم صفر دلته موجود مساوي کېږي له پای AB مساحت د بیضوي مساحت د بیضوي پای AB لکه تاسو حتما مخکې د فرمول زده و د بیضوي مساحت فرمول پای AB ده لکه څنګه چې دلته موږ لاسته راوړو دریم مثال کې موږ انتجرال د یو پر x مربع جذر د x مربع جمع څلور dx دی دلته موږ بیا مثلثاتي تعویض ته ضرورت لرو ولې دلته ساین تیتا نسو وضع کوو دلته تنجنت تیتا وضع کوو A تنجنت تیتا چې تنجنت مربع جمع یو مساوي کېږي له سکند مربع تیتا سره او هغه له جذر نه وځي بیا دلته موږ x خپل لیکو چې دوه تنجنت د تیتا سره dx دی موږ مساوي کېږي له دوه سکند مربع تیتا d تیتا سره او د تیتا انتروال موږ مساوي کېږي له لوی له منفي پای پر دوه وړکی له مثبت پای پر دوه سره دا مساوي ده له انتجرال دی یوې پر x مربع څلور تنجنت مربع د تیتا جذر دی تنجنت x مربع څلور دلته مشترک نیسو تنجنت مربع د تیتا جمع یو ضرب dx dx دی موږ مساوي کېږي له دوه سکند مربع د تیتا d د تیتا مساوي کېږي له سکند مربع د تیتا d د تیتا تقسیم په دوه تنجنت مربع د تیتا دلته تنجنت مربع جمع یو مساوي کېږي له سکند مربع څلور سکند مربع چې انتجرال نه وباسي دوه سکند د تیتا یو سکند د موږ د سره خلاصېږي او دوه او دوه څلور کېږي مساوي کېږي له انتجرال سکند د تیتا d د تیتا تقسیم په تنجنت د تیتا څلور تنجنت مربع د تیتا او دا مساوي کېږي له انتجرال د سکند تیتا کې لیکلی سي یوې پر کوساین د تیتا ضرب دی یوې پر یا d تیتا پر تنجنت د تیتا کولی سي ولیکو ساین مربع د تیتا
دلته څلورم ضرب د څلور ساین مربع د تیتا تقسیم په کوساین مربع چې کوساین مربع کړی چې دلته ولیکو چې کوساین مربع د تیتا یو کوساین د کوساین سره خلاصیږي د مساوي کیږي انتګرال د کوساین د تیتا डी تیتا تقسیم په څلور ساین مربع د تیتا اوس موږ انتګرال ته کولی انتګرانټ ته خپل وګورو یو ساین لرو مخرج کې دلته کوساین لرو ساین یو ونیسو کوساین ډي یو کېږي بنان موږ دلته وایو چې دلته تعویض کوو همغه موږ اولي تعویض چې موږ مخکې کوو یو مساوي کېږي له ساین د تیتا سره او ډي یو مساوي کېږي له کوساین د تیتا ډي تیتا د دویم ځل لپاره موږ تعویض وکړو بنا انتګرال د یوې پر اکس مربع جذر د اکس مربع جمع څلور ډي اکس مساوي کېږي له انتګرال د کوساین د تا ډي تیتا د موږ کېږي ډي یو او دا څلور یو مربع یو مربع کولی چې موږ صورت ایستو یو په توان منفي دوه ډي یو د دې انتګرال که ونیسو یو په څلور یو په توان د منفي یو تقسیم د منفي یو جمع یو ثابت چې انډیفینټ انټګرال او دا مساوي کېږي له یوې په څلور د یو په جای موږ لیکو ساین د تیتا جمع ثابت البته دلته یو منفي سته منفي یو اوس موږ اصلي متحول وریبل اکس ده تیتا د اکس د جنس لیکو موږ اول تعویض کې ولیکو چې اکس دوه اکس مساوي کېږي دوه تانجنت د تیتا سره موږ ته لیکلی چې تانجنت د تیتا مساوي کېږي له اکس پر دوه اوس که دلته مثلث موږ رسم کړو دا تیتای تانجنت د تیتا مقابل پر مجاور اکس داریم دوه وتر د موږ مساوي کېږي له جذر د اکس مربع جمع څلور بنان دا انتګرال مساوي کېږي له یوې په څلور ساین د تیتا مقابل پر وتر اکس پر جذر د اکس مربع جمع څلور جمع ثابت او اوس لیکو چې انتګرال دی یوې پر اکس مربع جذر د اکس مربع جمع څلور ضرب د ډي اکس مساوي کېږي له جذر د اکس مربع جمع څلور البته یو منفي تقسیم د څلور اکس جمع ثابت دا زموږ نهایي حل د تابع انتګرال د تابع څلورم مثال ته ورسېدل څلورم مثال کې انتګرال د جذر انتګرال د اکس تقسیم په اکس مربع جمع څلور د جذر لاندې دغه فنکشن که موږ وګورو او د مثلثاتي تعویض طریقه حل کوو نو اکس دلته لیکو چې اکس وضع کوو له دوه تانجنت د تیتا سره او بیا ډي اکس مساوي کېږي له دوه سیکنډ مربع د تیتا ډي تیتا سره ولې فنکشن ته که موږ وګورو اکس مربع جمع څلور که یو ونیسو موږ ډي یو په صورت کې موجود ده ضرورت نه لرو چې موږ تراګنومتریک سبستیوشن وکړو بیا بیرته تراګنومتریک تیتا نه موږ دوباره وضع کوو خپل اکس بیا موږ عادي سبستیوشن په نظر کې نیسو یو مساوي کېږي له اکس مربع جمع څلور او ډي یو د موږ مساوي کېږي له دوه اکس ډي اکس اوس که دا سبستیوشن موږ خپل فنکشن کې وضع کوو انتګرال د اکس ډي اکس د موږ مساوي کېږي له ډي یو پر دوه یعنې دلته اول خپل انتګرال ولیکو اکس تقسیم د اکس مربع جمع څلور تر جذر لاندې ډي اکس او دا مساوي کېږي له انتګرال د ډي یو تقسیم په دوه تقسیم په جذر د یو ډي یو تقسیم پر جذر د یو اوس موږ انتګرال د نیول شوی پر دوه انتګرال د جذر د یو که انتګرال موږ نیسو یو په توان منفي یو پر دوه جمع یو مساوي کېږي یو په توان د یو پر دوه مثبت یو چې جذر خپل جذر د یو کېږي موږ دلته دا که ډیلیټ کړو
مساوي کېږي له جذر د یو جمع یو ثابت. اوس خپل یو بیرته قیمت یې وضع کوو. یو پر دوه جذر د یو په جای یو د موږ د اکس مربع جمع څلور جذر د اکس مربع جمع څلور که د موږ دغه سی یو وي اوس یو پر دوه ضرب د سی یو سی جمع یو ثابت کېږي. بیا انتګرال جواب د موږ یو پر دوه جذر د اکس مربع جمع څلور جمع سی ده چې نسبت تریګرامتریک سبستیټیوشن څخه اسانه ده ولې کېدلی چې د تریګرامتریک سبستیټیوشن په واسطه باندې هم حل سي. پنځم مثال ته که موږ وګورو چې انتګرال د جي ډي اکس پر اکس مربع منفي ا مربع ده. دلته موږ اکس مربع منفي ا مربع که یو ونیسو عادي سبستیټیوشن کې د ډي یو موجوده نه ده. بیا موږ د ضرورت لرو چې د تریګرامتریک سبستیټیوشن استفاده وکړو. تریګرامتریک سبستیټیوشن موږ درلود چې د اکس مربع منفي ا مربع موجودي اکس مساوي کېږي له ا سیکنډ مربع سره تعویضوو ولې په دغه انتروال دی تعریف کې چې دلته تابع 1 to 1 ده او زموږ فنکشن د مطابقت د سیکنډ مربع تیتا منفي یو مساوي تانجن مربع تیتا ده. بیا دلته موږ اکس خپل وضع کوو. ضرورت لرو چې حل لپاره اکس وضع کوو مساوي دی له ا سیکنډ د تیتا سره او ډي اکس د موږ مساوي کېږي له ا سیکنډ د تیتا دا د تانجن د تیتا ډي تیتا دا وضع کوو او په هغه صورت کې چې تیتا د موږ د تعریف ده لوی له صفر نه وړکی له پای پر دوه نه یا لوی له پای نه وړکی له درې پای پر دوه نه فنکشن 1 to 1 ده. انتګرال د ډي اکس په جذر د اکس مربع منفي ا مربع مساوي کېږي له انتګرال د ډي اکس په جای ا سیکنډ د تیتا ضرب تانجن د تیتا ضرب ډي تیتا تقسیم په جذر د اکس مربع ا مربع سیکنډ مربع د تیتا منفي ا مربع دلته مشترک پکې منفي یو تر جذر لاندې مساوي کېږي له ا سیکنډ د تیتا تانجن د تیتا ډي تیتا تقسیم په ا انتګرال وسو ا مربع ا کېږي سیکنډ مربع منفي یو مساوي تانجن مربع بیا مساوي ا تانجن د تیتا تانجن د تیتا دلته خلاصېږي فقط انتګرال د سیکنډ د تیتا پاتې کېږي انتګرال د سیکنډ د تیتا ډي تیتا او انتګرال د سیکنډ د تیتا موږ مخکې محاسبه کړی و چې مساوي کېږي له ال ان د سیکنډ د تیتا جمع تانجن د تیتا جمع ثابت indefinite انتګرال. اوس موږ تیتا بیرته وریبل خپل تبدیلوو له تیتا نه اکس ته موږ وضع کړی چې اکس مساوي سیکنډ تیتا بیا سیکنډ تیتا مساوي ده له اکس پر ا او دلته له مثلث نه که موږ استفاده وکړو دا تیتا ده سیکنډ تیتا وتر پر مقابل وتر پر مجاور اکس او دا هم ا او مقابل زوله مساوي کېږي له اکس مربع منفي ا مربع سره دا مساوي ده له ال ان د سیکنډ د تیتا موږ مساوي کېږي له اکس پر ا جمع تانجن د تیتا مقابل پر مجاور جذر د اکس مربع منفي ا مربع تقسیم د ا جمع ثابت او دا موږ مساوي انتګرال د ډي اکس په جذر د اکس مربع منفي ا مربع. د مثال کې موږ کولی سو نورم دغه ساده کوز مثال خپل ال ان دی ا کې مشترک نیسو مخرج مشترک اکس جمع جذر د اکس مربع منفي ا مربع جمع سی لوگاریتم د حاصل تقسیم مساوي حاصل تفریق سره ال ان دی اکس جمع جذر د اکس مربع منفي ا مربع منفي ال ان دی ا جمع سی دا ال ان دی ا او سی بیا بیرته د موږ یو بل ثابت کېږي
دا یو بل ثابت کولی شي موږ داسې یو ثابت ورته وایو چې دا یو بل ثابت د دې نه ډېر نو نه ساده کېږي دا شپږم مثال ته ورسېدلو شپږم مثال کې انتګرال معین د 0 تر جذر دی 3 جذر دی 3 پر 2 x مکعب پر 4 x مربع جمع 9 کل په توان 3 پر 2 dx شاکر ته که ګورو دلته موږ x مربع درو جمع a مربع درو بنان دا یو له شکلونو څخه چې تانجنت دلته باید تیتا جمع x مساوي له a تانجنت تیتا سره وضع کړي بلکې مستقیم x a تانجنت تیتا وضع کړو دلته تانجنت مربع جمع یو نه کېږي بنان دلته موږ x نه لرو دلته 2x لرو 2x مربع سوي دي موږ بنان د ضریب باید یو کو بنا x باید داسې وضع کړو چې ضریب دی یو شي تانجنت مربع جمع یو موږ په لاس راوړو x دلته باید وضع کړو 9 په 4 9 په 3 پر 2 9 په 4 نه البته 3 پر 2 x باید 3 پر 2 وضع کړو 3 پر 2 تانجنت تیتا سره وضع داسې وضع کړو دلته x مربع 4x مربع x مربع کې 9 پر 4 تانجنت مربع تیتا 4 سره خلاصېږي تانجنت مربع جمع 9 مشترک نیست تانجنت مربع جمع یو یا تاسو کولی شئ مستقیم دلته 4 دغه قوس تقسیم په 4 کې او 4 له جذر نه وباسئ دلته بیا هم کېدلی شي په همدې شکل اسانه لار دا ده چې هدف دې موږ دا ده چې دلته تانجنت مربع جمع یو سي تانجنت a تانجنت مربع جمع a مربع چې a مربع کې مشترک ونیسي تر تانجنت مربع جمع یو سي او سیکنډ د جذر نه وځي هدف دې موږ دغه ده دا انتګرال مساوي کېږي له x مربع dx دې موږ مساوي ده له 3 پر 2 سیکنډ مربع د تیتا d تیتا د x په ځای قیمت موږ وضع کوو 3 پر 2 22 پر 8 تانجنت مکعب د تیتا تقسیم په 4 x مربع x مربع موږ 9 تانجنت مربع د تیتا جمع 9 کل په توان دی 3 پر 2 ضرب دی dx ضرب دی تیتا دی موږ ده dx دی موږ 3 پر 2 ضرب 3 پر 2 سیکنډ مربع د تیتا دی تیتا دلته موږ کولی شو 9 مشترک ونیسو تانجنت مربع جمع یو مساوي له سیکنډ مربع تیتا سره یعنې انتګرال مساوي کېږي له 2 په 8 کې د 14 دلته کېږي او 3 په 22 کې مستقیم دلته دی چې 22 په بیا وروسته کېدلی شي اختصار سي ضرب د 3 په 2 ضرب د تانجنت مرکب ضرب سیکنډ مربع تانجنت مکعب د تیتا ضرب د سیکنډ مربع د تیتا ضرب د دی تیتا تقسیم په 9 مشترک تانجنت مربع جمع یو تانجنت مربع جمع یو مساوي سیکنډ مربع توان 3 پر 2 سي 2 سره سیکنډ مکعب د تیتا کېږي سیکنډ مکعب د تیتا او 9 له جذر نه وځي 3 کېږي ولې مکعب لکه 3 په توان 3 پر 2 د جذر نه وځي 3 او په توان 3 سره مکعب 22 بنان 3 په توان 3 دی له 22 سره خلاصېږي او دا انتګرال مساوي ده له 3 پر 2 دلته پاتې دي 3 په 14 جذر نه انتګرال نه باسو انتګرال دی 2 سیکنډ مربع دی له 2 سیکنډ د سره خلاصېږي سیکنډ د تیتا کېږي او دلته تانجنت مکعب د تیتا کېږي تانجنت مکعب د تیتا مساوي کېږي له ساین مکعب د تیتا تقسیم په کوساین مکعب د تیتا مکعب د تیتا ضرب د سیکنډ مکعب چې مساوي سیکنډ د تیتا سیکنډ د تیتا مساوي کېږي له یوې پر کوساین د تیتا دلته یوې په کوساین د تیتا ضرب ډي تیتا یو د کوساین د سره خلاصېږي مساوي کېږي له 3 پر 14 انتګرال د ساین مکعب د تیتا تقسیم په کوساین مربع د تیتا ډي تیتا
دلته کوساین مربع ده مخرج کې یو صورت کې ساین مکعب ده که ساین مکعب موږ یو ساین ترې وباسو ساین مربع کوو او ساین مربع بېرته یو منفي کوساین مربع وضع کوو دلته موږ کولی چې یو ډي یو ترمنځ پیدا کړو یعنې 3/14 انتګرال دی یو منفي کوساین مربع د تیتا ضرب د ساین د تیتا ډي تیتا تقسیم په کوساین مربع د تیتا دا مساوي د انتګرال دی کولی شو موږ دلته کوساین د تیتا یو ونیسو او ساین د تیتا د موږ ډي یو کېږي دلته موږ بل تعویض ته ضرورت لرو چې کوساین د تیتا موږ یو ونیسو ډي یو د موږ مساوي کېږي له منفي ساین د تیتا ډي تیتا سره او دلته کولی شو موږ قیمتونه وضع کړو منفي 3/14 انتګرال د یو منفي یو مربع تقسیم په یو مربع ضرب د ډي یو انتګرال مساوي کېږي له 3/14 انتګرال د منفي پکې ضربه وو چې یو مربع پر یو مربع مساوي کېږي له یو منفي یوې پر یو مربع یو په توان د منفي 2 ضرب د ډي یو او دا مساوي کېږي 3/14 انتګرال د ډي یو مساوي کېږي له یو سره منفي انتګرال د یو په توان د منفي 2 مساوي کېږي یو په توان د منفي 1 تقسیم منفي 1 د مثبت 1 مثبت کېږي دلته سرحد بیرته بیا دا قیمتونه موږ وضع کوو او سرحدات یې بیرته وضع کوو د ایکس د جنس مساوي کېږي 3/14 د یو بجې کوساین د تیتا لیکو او د کوساین د تیتا لپاره موږ دلته کولی تر مثلث نه استفاده وکړو چې د ایکس د جنس یې ولیکو دا د موږ تیتا ده ایکس موږ وضع کړی 3/2 تانجنت د تیتا سره یعنې تانجنت د تیتا موږ مساوي کېږي له 2x په 3 2x په 3 مساوي کېږي تانجنت د تیتا سره مقابله د موږ د 2x او مجاوره د موږ د 3 او دا زول د موږ مساوي کېږي له 9 جمع 4x مربع سره اوس کولی شو دلته قیمت ولیکو یو د موږ کوساین ته د کوساین ته مجاوره پر وته 3 پر جذر د 9 جمع 4x مربع او جمع یو په توان د منفي یو د موږ ما کوساین ته یو پر کوساین ته چې مساوي کېږي له جذر د 9 جمع 4x مربع تقسیم په 3 موږ x تغییر کړو له 0 نه تر 3 جذر د 3 پر 2 کولی شو دا قیمتونه موږ ته وضع کړو او په نهایت کې چې قیمتونه وضع کړي جواب یې کېږي 3/32 راځو اووم مثال ته اووم مثال کې وګورو انتګرال د x پر جذر د 3 منفي 2x منفي x مربع ډي x که دا موږ یو ونیسو په صورت کې ډي یو موجودي که نه موجودي ډي یو د منفي 2x منفي 2 کېږي چې په صورت کې فقط x موجود ده دلته ثابت ته ضرورت لرو ثابت یو اضافه کړو یو تفریق کړو بیا کېدلی چې ډي یو پر جذر د یو د یو انتګرال ونیسي بیا بیرته ثابت پر جذر د یو کېږي په دغه صورت کې موږ بیا مشکل سره مخ کېږو او ضرورت لرو چې تریګنومتریک انټګریشن سبسټیټیوشن نه استفاده وکړو بیا موږ مخرج ګورو چې که چیرې یو له اشکالو د تریګنومتریک برابر شي موږ تعویض د تریګنومتریک مثلثاتي تعویض دلته وکړو موږ مخرج لیکو 3 منفي 2x منفي x مربع مساوي کېږي له 3 منفي پکې مشترک نیسو x مربع جمع 2x دلته کېږي x مربع جمع 2x که موږ دلته یو اضافه کو او یو تفریق کو هغه دلته دننه وباسو منفي یو مثبت یو کېږي دلته دا مساوي کېږي له 4 منفي x جمع یو کل مربع 4 منفي x جمع یو کل مربع موږ کولی شو x جمع یو ونیسو یو مربع جمع a مربع موږ په مخرج کې لرو یا a مربع منفي یو مربع په مخرج کې لرو موږ کولی شو دا
trigonometric substitution دلته استفاده وکړو منګه بنان u بل تعویض دلته وکړو چې u مساوي کیږي له x جمع یو du د من مساوي کیږي له dx سره اوس کولای شو خپل انټګرال کې وضع کوو انټګرال د x من مساوي کیږي له x د من مساوي کیږي له u منفي یو u منفي یو پر جذر د 3 منفي 2x منفي x مربع مساوي کیږي له 4 منفي u مربع ضرب du dx د من مساوي له du سره یو له اشکال ترنګنومتریک کې ونیو a مربع منفي x مربع موږ د جدول کې درلود چې a مربع منفي x مربع موږ ساين د تیتا وضع کوو a ساين د تیتا بنا موږ دلته بل سبستیشن استفاده کوو چې u د موږ مساوي د u مساوي د 2 ساين د تیتا سره او du د موږ مساوي کیږي له 2 کوساين د تیتا d تیتا سره دا سبستیشن دلته استفاده کوو مساوي د انټګرال د u مساوي کیږي 2 ساين د تیتا منفي یو تقسیم په جذر د 4 مشترک نیسو یو منفي ساين مربع د تیتا جذر لاندې ضرب د du د موږ مساوي کیږي له 2 کوساين د تیتا سره 2 کوساين د تیتا d تیتا سره مساوي کیږي له انټګرال د 2 ساين د تیتا منفي یو ضرب 2 کوساين د تیتا d تیتا تقسیم په 2 یو منفي کوساين مربع ساين مربع کوساين مربع کی کوساين مربع جذر نه وباسي کوساين د تیتا کی 2 کوساين د تیتا له 2 کوساين د تیتا سره خلاصيږي انټګرال د 2 ساين د تیتا منفي یو ضرب d تیتا او دا مساوي کیږي انټګرال ساين د تیتا مساوي کیږي له منفي 2 کوساين د تیتا منفي د تیتا د تیتا انټګرال نشي تیتا جمع ثابت دلته اوس موږ جواب د خپل بیرته وریبل x له جنسه لیکو خپل وریبل هم بیرته په x بدلو تیتا نه موږ وضع کړی چې u 2 ساين د تیتا کیږي ساين د تیتا مساوي کیږي له u پر 2 سره دلته کولی شو موږ له دې مثلث نه استفاده وکړو دا د موږ تیتا ده مقابل د موږ u ده او وتر د موږ 2 ده دا u مربع منفي 4 ده 2 مربع 4 منفي u مربع ده جذر دی 4 وتر مربع منفي u مربع من کولی شو دا وضع کو دلته انټګرال 2 کوساين ته منفي 2 کوساين ته مجاور پر وتر جذر دی 4 منفي u مربع تقسیم په 2 منفي تیتا تیتا کولی شو د ساين انورس دی u پر 2 جمع ثابت او دا مساوي کیږي د u بجای بیرته خپل قیمت لیکو 2 سره خلاصيږي منفي د u بجای چې ولیکو x جمع یو جذر دی 4 منفي x جمع یو کل مربع چې ما 3 منفي 2x منفي x مربع ده منفي ساين انورس دی u د من چې x جمع یو ده تقسیم په 2 جمع ثابت دا په حقیقت کې انټګرال دی x dx تقسیم په 3 منفي 2x منفي x مربع ده دریم سیکشن هم دلته ختمیږي